د تنگی یونین کونسل چیئرمین وحدت خانی صاحب په سټیج باندې موجود تراجی صاحب جاوید گلباغ دلته کې موجود اجی نور الله خان رضا محمد خان او راغلي د پراچا قوم مشرانو ځوانانو السلام علیکم. جاوید گلباغ ډیر زیات مشکور یم چې دا موقع موږ له راکړه چې تاسو ټولو سره یو ملاقات وشي. یا ستاسو هم ډیر زیات مشکور یم چې انتظار هم تاسو وکړو او دلته کې راغونډ شوی او زمونږ دا یو څو خبرې دلته کې اورې او موږ هم دا موقع راکړه چې کینو یو بل سره سلام مشاورت هم وکړو او په دې حالاتو باندې خبرې مو وکړو. عزتمندو ما نه مخکې جاوید گلباغ هم خبرې وکړې، رضا خان هم خبرې وکړې. دې کې شک نشته چې ستاسو د قوم په تنګي کې یو لوی حیثیت دی او ستاسو دلته کې ډېرې رشتې دي، ستاسو ډېر تعلقونه دي دلته کې او په دې کې هم شک نشته چې د دې ځای په آبادۍ کې هم ستاسو یو کردار دی. ستاسو چې کوم طریقې سره محنت کوئ او خپل روزګار کوئ او د هغې په نتیجه کې دې علاقې ته هم یو ډېره فایده رسي. ستاسو ډېرو خلکو له هم روزګار ورکړی دی، ستاسو سره د ډېرو خلکو روزګار دی. نو ډېر د هغې حوالې سره که موږ وګورو نو خالي په تنګي نه بلکې ټول تنګي تحصیل کې ستاسو یو تعلق یو پوره یو تړون یو دغه هم شته، هغه لحاظ سره حیثیت هم شته، اثر هم شته. که موږ وګورو نو مشکلات هم نن سبا خاص کر دا کم چې اوس معاشي مشکلات جوړ دي او دا کم حالات چې جوړ دي په دې کې یو طرف ته چې که عام کس ته معاشي مشکلات دي نو ستاسو هم ډېر زیات مشکلات دي او رس تر رزه پای کې اضافه هم کیږي لګیا ده مختلف طریقو سره. نو په هغې صورت کې دا زمونږ هم یو خواهش دی او دا به زمونږ هم دغه چې مونږ یو بل سره کینو او د خپل په دې ستونزو کې او خپل د مشکلاتو کې د یو بل مدد وکړی شو. که هغه ستاسو آواز حکومت ته رسولو په خبره په شکل کې وي، ستاسو آواز د پارلیمنت ته رسولو په شکل کې وي، نو هغې کې یو کردار به ادا کوو به او موږ به دا غواړو چې ستاسو ستونزې څومره کمې شي نو د هغې فایده به ټولې علاقې ته رسي. نو په هغې کې به یو پوره تاسو سره کردار به ادا کوو به او ورورولي به تاسو سره کوو به او ستاسو مشکلات کوم چې دی هغه مختلف شکلونه کې دي، که هغه د ټیکسونو په شکل کې راځي، که هغه د ټي ایم ایس سره د مشکلاتو په شکل کې راځي، که هغه نور کوم داسې حکومتي ادارې دي چې هغوی سره ستاسو کوم مشکلات راځي، نو په هغې کې به انشاءالله ستاسو مرسته به هم کوو به او تاسو سره به پوره تعاون به هم کوو به او دا به تمه لرو چې تاسو به زمونږ مرسته کوئ او موږ به ستاسو مرسته پای کې دغه به کوو به. څو پورې چې تاسو وګورئ نو یو ځای کې کاروبار هم چې کېږي، یو ځای کې سړی چې روزګار هم کوي، نو هغې سره ورسره ترقي مو ته پکار وي، که هغه د سړک په شکل کې دی، که هغه د نور کم چې څه ته دا یوټیلیټیز وایي د بجلی په شکل کې شو، د ګیس په شکل کې شو، داسې نور کم د کمیونیکیشن دغه دي چې هغه دغه پوره کېږي، نو هغه مارکیټ هم چې دی هغه زیات بهتر کېږي او لویږي او هغې سره په هغې کې اضافه کېږي. دغه حوالې سره که تاسو وګورئ نو تنګي تکه نن ګیس راغلی دی، تنګي ارد ګرد چې کروڑونو جال بچاو شوی دی، دلته کې که ګریډ سټیشن جوړ شوی دی، که دلته کې بجلی خوره شوې ده، دلته کې نور چې داسې کوم ضرورتونه دي، که هغه د تعلیم په شکل کې دغه دي، که هغه د صحت په شکل کې دغه دي، نو هغې ټولو کې د قومي وطن پارټۍ او بیا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو خپل یو کردار پاتې شوی دی او دغه زما خیال دی چې که د هرې
پارټۍ سره تعلق ساتي او هر نظریې سره تعلق ساتي دې شي نه څوک دغه نشي کولی چیرې د هغوی دلته خدمات شته او د ټول څیزونو کې د هغوی یو کردار پاتې شوی دی. مونږ به امداد تاسو ته دغه راکوو تسلي راکوو چې انشاءالله همدغه کردار چې کوم پاتې شوی هغه به مخکې بوځو به او ستاسو به هم پکې اوس رای به شاملېږي که دلته کې د ترقۍ کومې خبرې راځي په هغې کې به هم کینو په هغې کې به هم سلا مشاورت په کوو به چې داسې دغه وشي چې هغې سره زمونږ دې علاقې ته فایده ورسي. بیا ورسره خاص کر د روزګار په شکل کې چې دی د هغې طرف ته به توجه ورکوو به. زمونږ دلته کې ډېر ځوانان دي چې تعلیم یافته دي تعلیمونه یې کړي دي خو روزګارو ته ضرورت دی او که هغوی په سرکاري ځایونو کې ښه ځایونو ته ورسي نو د هغې فایده به هم ټول علاقې ته رارسي. نو په دغه کې به انشاءالله یو بل سره به تعاون به کوو به او دا سلسله به مخکې بوځو به. زما به دا تمه وي چې تاسو به راپاسئ او تاسو به دا ګڼئ چې دا الیکشن کوم چې را روان دي دا مرحله دا ستاسو مرحله ده او دې کې به تاسو را سره پوره تعاون کوئ او چې بیا الیکشن وشي نو انشاءالله بیا به زمونږ کار شروع کېږي او مونږ به تاسو سره پوره تعاون به کوو. زه یو ځل بیا ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم په دې باندې تاسو ته یو ځل بیا معذرت هم غواړم چې تاسو باندې مې لږ انتظار وکړو او بیا خصوصا د جاوید ډېر زیات مشکور یم چې دا موقع راله جوړه کړه. انشاءالله کوشش به دا کوو به چې دا ناستې زمونږ کېږي په دې کې به کوم چې ستاسو مسایل هم دي هغې نه به مونږ خبرېږو به چې کوم زمونږ څه دغه وي نو د کول وي هغه به مونږ هغه شانتې دغه کوو به. زه به دغه به کوو چې دا همداسې دوی سره یو زمونږ دغه رواني انټریکشن رواني یو بل سره دا خبرې او دغه چې دی جاري رواني یو دعوت په له زه ورکړم آینده به اوس یو وخت یا روټۍ یا چای چې دی دغه شانتې ووځو. یو ځل بیا ستاسو ډېر زیات مشکور یم او دا تمه لرم چې تاسو به را سره راپاسئ به او دا د ورورولۍ لاس چې مونږ درکوو دا به تاسو هم راله هغه شانتې راکوئ به او دا سلسله به مخکې مونږ